کله انسان د جذباتو شکار شي، کله انسان غوسه ونیسي، کله انسان تخپل قومیت مخې ته راشي، کله انسان تخپل قام قبیله مخې ته راشي، د هغې د وجې نه غوسه وخوري، کله انسان غیرت ونیسي، کله انسان خپل علاقه او خپل گروپ خپل چې کوم تحریک دی او خپل پارټي ده هغه مخې ته هغه له راشي، هغې باندې هغه غیرت وکړي، انسان کمزوری دی. نو دی وجې نه بیا بل انسان له پکاري چې هغه ته دا وریات کړي چې داسې مه کوه، او د دوو انسانانو په منځ کې درېمګړی مزید اور بل نه کړي، هغوی اصلاح وکړي. کوم انسان چې د دې دوو کسانو اصلاح کوي دته څه میلاویږي او دله الله څومره اجر ورکوي. نبی علیه صلات وسلام فرمایي وایي دا یاد لرئ زما امت به د ټولو نه زیات جنگ جګړې خرابوي. تاسو ګورئ عزتمندو چې چېرته مسلمانان دي خپلو کې نښتي دي، اسلامي ممالک دي خپلو کې یو بل سره نه لګي. زه ممالک خو ډېر لرې خبره ده، د کرکټ مثلا دوه پارټیانې دي یو بل سره نه لګي. اوس خبرو تاسو وکتل د دوو اسلامي ملکونو کرکټیان یو بل سره لاندې وتو او هغوی یو بل سره جنگ ته تیارو او د یو بل بېعزتي وکړه او د هغې په سر کې عزتمندو بیا اسټیډیم کې ناس مسلمانانو د هغوی نه زیات یو بل بېعزتي وکړه. زه د لوبې دوران کې انسان جذباتو شکاري په ځان نه پوهېږي، یو انسان آوټ شي نو که بل ورته هسې وخاندي هغه له غوسه ورځي، نو هغه یو کس آوټ شو هغه بل ورته وخندل یا یې کنځل وکړه یا یې څه بله خبره وکړه. نو یو انسان غوسه شي بلو له تسلي ورکړي یا بلو د طرف نه ښه جواب ریسپانس میلاو شي نو ښه. نو دا ښه کار ونه شو. عزتمندو د مسلمانانو نوم په دنیا کې لاړو چې ګوره دا دواړه مسلمانان دي او یو بل ته ګواښونه کوي، غوسې کوي، یو بل باندې سترګې راوباسي. همدا سترګې د انسان په کافرانو راوباسي که نه بیا پته ولګي. او عمده عزتمندو مقابله د انسان دشمن سره وکړي بیا پته ولګي. عمده مقابله د خپل نفس چې کوم شیطان دی هغه سره دې وکړي. خو زه یو دوه انسانان جذباتو د وجې نه هغه حالاتو د وجې نه داسې مجبوره شو چې هغوی یو بل سره څه بدې ردې وویلې، نو دریم کس له پکار وي چې هغه بیا هغوی کې اصلاح وکړي. نو د دې ډېر زیات ثوابونه دي. یو حدیث پاک کې راځي الا اخبرکم بافضل من درجة الصيام والصلاة. سردار دو جهان وی زه درته داسې یو عمل وښیم چې هغه د روجو او د مونځ نه هم زیات ثواب لري. قالو بلا، صحابه ویل جی دا خو ډېره ښه خبره ده. نبی علیه السلام وفرمایل قال اصلاح ذات البین، د دوو سړو په منځ کې څه بدې راشي ته د هغوی اصلاح وکړي او یو بل کې د هغوی رورولي بحال کې، دا ډېر لوی اجر لري. دا د نفلي منځونو او د نفلي روجو نه زیات ثواب لري. فإن فساد ذات البین هي الحالقه، ځکه زما امت به دا فسادونه ډېر خرابوي. نو چې کوم انسان د دې اصلاح کوي نو دا بهترین انسان دی.